سختی کول دا د بدبخت انسان علامت دی چې انسان سخت شي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالى ته په خلقو کې د ټولو نه بدترین هغه خلق دي. ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. سوچ جګړه لوي په معمولی خبره جګړه کول. اکثر لدی من کورونو کې مشران وي چې دا غوي هم تعلیم او تربیت نه شوی نو دغه خبرې د مشرانو لپاره هم پیدامنې دي چې هغه زده کې په معمولی خبره جنگ پیاله ماته شو نو بیا جنگ شي. همدارنګه معمولی غوندي غلطي وشي نو بس اسمان په لګت وهل بیا چې دې کنځلې کوه باندې را دی ویل بچولا حتی چې چرګو تم باندې را دی ویل دا دی مسلمان سړي کار نه. اسلام یو داسې دین دی چې باغې کې د هر چا خیال ساتل شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک دی. پیغمبر فرمایي چې الدین النصیحه، دین خیر خواهی ده. یو صحابي ته پوښتنه کو چې لمن یا رسول الله، دا دین خیر خواهی د چا د پاره ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. دی الله د رسول د حکمرانانو د غسرا د عام مسلمانانو لپاره په دین کې د هر چا خیال ساتل شوی دی. دین اسلام هیڅ کله هم یک طرفه حقوق او فرایض نه دی بیان کړي، بلکې دین اسلام هغه دین دی چې کپاغي کې د خاوند حقوق دي نو د خزم دي، کله خزي دي نو د خاوندم دي، کله پلار حقوق دي نو د اولادم دي، کله اولاد حقوق دي نو د پلار هم ذکر دي، کله استاد حقوق ذکر کیږي هغه سره سره د شاګرد حقوق هم ذکر کړي. امدارنګي کله آقا حقوق ذکر دي نو د هغه سره سره د هغه د غلام حقوق شریعت مطهره ذکر کړی دی. حتی چې دین اسلام هغه دین دی چې پاغه کې د سارو متعلق هم د نرمي او د خیر وی ساتلو پیغمبر طریقه خودلې. په دینن مختصر بیان کې دا ذکر کوو چې د پلار حقوق څه دي او د اولاد حقوق څه دي. د پلار د حقوقو په باره کې قرآن کریم کې ډېر یو جامع لفظ ذکر شوی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي وبالوالدین احسانا، تاسو د خپل والدینو سره احسان کوئ. احسان څه شي ته ویل کېږي؟ احسان دغه ته ویل کېږي چې یو سړی حق خو اسم پوره کوي چې د هغې نه سوا د حق ادا کولو نه سوایي کار هغه د خپل والدینو د ادا کولو کوي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دام فرمایلی دی چې د والدینو زړه مه ازاروئ، سخت الفاظ ته مه استعمالوئ. الله فرمایي لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تاسو چې دی اف قدر ټکي مغې ته مه استعمالوئ او رټئ مه هغه. قرآن او حدیث چې سړی وګوري ډېرې خبرې پاغې کې داسې دي چې د والدینو حقوق پاغې کې ذکر دي او یقینا هر یو عالم دین د والدینو حقوق ذکر کوي. حکم دغه ده، لیکن هغې سره سره د اولاد څه حقوق دي د هغې په حق باندې ډېر خلک ناخبره دي. دا د یادوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خبردار پتاسو کې هر یو سړی چې دی هغه د خپل کور مشر دی او د هغې نبی د خپلو کشرو باره کې تپوس کېږي. د اولاد ډېر حقوق دي. د هغو حقوقو نه اولنی حق دا دی چې اولاد کله پیدا شي د هغې ښایسته نوم کې ښودل دي. حدیث پاک کې راځي پیغمبر پاک فرمایلی صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ به تاسو د خپلو پلارانو په نومونو را بللی کېږئ، لہذا ښه نومونو خپلو بچو ته ږدئ. د خپلو او د خپلو پلارانو په نومونو به تاسو را بللی کېږئ. فلانی د فلاني زوی څه شو. بل حق دا دی چې کله ماشوم پیدا شو دوه ګډان چې وسد کېږي یا دوه بیزې او که چېرته د هغې وسد نه نو صدقه عامه او چې ماشومه پیدا شي نو په هغې یو ګډ یا یو بیزه حلاله وه.
دریم غټ حق دی ماشوم تعلیم او تربیت ته هغه ته دین ښودل دي، مونځ ښودل دي، اخلاق او ادب ښودل دي. د والدینو چې کوم حقوق دي په هغې پوهول دي. حدیث کې دی پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم هر ماشوم په فطرت د اسلام پیدا کیږي، خو وروستو بیا والدین د هغې نه څوک یهودي جوړ کړي، څوک نصراني او څوک مجوسي. څلورم حق دا دی چې ماشوم اولاد د هغوی په منځ کې عدل انصاف کول، د اولاد په منځ کې تحفه محبت او په سلوک کې برابري کول. د مسلم شریف روایت دی پیغمبر پاک فرمایي د الله نه ویریږئ او د خپلو او بچو په حق له عدل کوئ، انصاف کوئ، بیا انصافي دې نه ونشي، ظلم دې نه ونشي. کوم حق چې د بچي په تا دی هغه پرېنږدې، ځکه د قیامت په ورځ د هغې په باره کې تپوس کېدلی دی. د هغې سره سره نن سبا ډېر خلک داسې دي چې د اولاد د حقوقو صرف دومره ذمهواري په ځان ګڼي چې خوراک څښاک ورکوو بس په خټه یې موړ ساته، نور دې خپله مرضي کوي. داسې هرګز نه ده. پکار دا دی چې د اولادو د بچو د هرې خبرې سړی خیال ساتي. اولاد داسې وي چې هغه خپل پلار ته محتاج وي او په دغه محتاجۍ کې یقینا دغه بچي هیڅکله د اولاد د پلار نه ما سوا د بل چا نه خپل ضروریات پوره کول او خپل ضروریاتو دپاره وینا نشي کولی. دا د یو پلار ذمهواري وي چې هغه د خپلو بچو سره داسې سلوک وکړي چې هغه بهتر وي. د هغې سره سره په کور کې داسې رویه وساتي چې هغه رویه د اسلام مطابق وي، د نرمۍ وي، د سختي نه وي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم لاهله، په تاسو کې د ټولو نه بهترین هغه څوک دی چې هغه د خپل اهل و عیال لپاره خیر بهتر دی. زه وی د ټولو نه ډېر بهتر یم د خپل اهل و عیال لپاره. دا سختي او د هغې سره سره د بچو د اهل و عیال سره دومره سختي چې په هغه سختۍ سره الله ناراضه کېږي. پیغمبر پاک فرمایلی دي کوم سړی چې د خیر نه محروم، د نرمۍ نه محرومه شو، من یحرم الرفق یحرم الخیر کله، د هر قسم خیر نه دغه انسان محرومه کېږي چې څوک د نرمۍ نه محرومه شو. سختي کول دا د بدبخته انسان علامت دی چې انسان سخت شي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالی ته په خلقو کې د ټولو نه بدترین هغه خلق دي. ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، څوک چې جګړالي وي په معمولي خبره جګړه کول. اکثر لدې مونږ کورونو کې مشران وي، چونکې د هغوی هم تعلیم او تربیت نه شوی، نو دغه خبرې د مشرانو دپاره هم فایدهمنې دي چې هغې زده کړي. په معمولي خبره جنګ، پیاله ماته شوه نو بیا جنګ شي. همدارنګې معمولي غوندې غلطي وشي نو بس اسمان په لګت ووهل، بیا چې دې کنځلې کوه، بدې ردې ویل بچو له، حتی چې چرګو چرګوړو ته هم بدې ردې ویل، دا د یو مسلمان سړي کار نه ده، بلکې کنځلې کول دا فسق او ګناه لري. پیغمبر علیه السلام فرمایي سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی. امید لرم چې مسلمانان څومره هم دي هغوی به د دین او د اسلام په هکله د دغو خبرو ډېر احتیاط کوي، ځکه چې د دغو خبرو سره زموږ آخرت تړلی دی، د دغو خبرو سره زموږ د کور حسن او سکون تړلی دی. خدا نه خواسته که چېرته موږ د اسلام نه لرې، د هغې نقصان به دا وي چې موږ به په دنیا هم د ذلت سره مخ وو او د مرګ نه بعد هم ذلت دی. الله رب العزت دې په ټولو کورونو کې امن و امان راولي. الله دې بچي د خپلو والدینو تابعدار او والدین د خپلو بچو حقوق ادا کوونکي وګرځوي. کوم شرور، کومې بیمارۍ، کوم مشکلات، کومې پریشانۍ د بې اتفاقۍ، د اختلاف، جنګ جګړو په شکل کې دی، الله پاک دې موږ د کورونو نه ختم کړي. الله دې موږ ټولو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي او الله دې موږ ته تر مرګه پورې په اسلام استقامت نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.